چې د ماشوم د حیا ته تاسو وګورئ که نه دا زنانه روانې دي په دې پړو باندې بره خیږي که نه او د ماشوم د ستاسو خیال دی هسې حیا او فرده نه ده دا یو بیل څیز دی په سترګو کې چې کومه حیا اخوا مخکې او ماسک یې ماچولی دی حالانکې د نه څوک اډوګیله نه کوي وړوکی دی دومره غټ خو نه دی خو بیا هم جناب چې زنانه روانې دي که نه نو سیټ ته شو او تر هغه وخته پورې دی خوا ګوري نه تر څو پورې چې دا تورسرې الله اکبر د ده په سیټ باندې وانه وړي نو حیا او پرده دی ته وایي ښه ما چې د بلجیم نه یو خور رنګ وکړو ما ته وي مولي صاحب وایي تاسو ته یوه خبره کومه جي وایي دلته جي وایي چې مونږ کله روان یو نو زموږ دا پښتانه چې کوم رونه دي اګو د افغانستان دي او د پاکستان دي بس په دې دوه ملکونو کې پښتانه دي که نه هغې د پښتنو نه ګیله کوله دا نورو نه څه ګیله پکار ده د پښتنو نه ګیله کوله مولي صاحب چې مونږ وایي داسې روان یو نو یقیني درته یم بس مونږ سره ډغرې داسې وایي خبرې اړو حیا او پرده پکې نه ډغرې را سره وایي خورې ته د دغه ځای غم وړی زمونږ په خپل وطن کې دا سیسټم دی دغه ځای خو لا بیا هم پرېږده ځه مونږ به وایو چې د غیرو غېږه ده هلته انسان لاړی بدل شو زمونږ په ځای کې الله اکبر قسم درته خورم د دې بعضو ښځو د ښځو د سړو او د جینکو د هلکانو د بعضو نه مکمل حیا ختمه شوې ده د سره پکې حیا نه په دې سترګو کې داسې دا سترګې به جنګوي قسم درته خورم چې سړی وشرمېږي خیال هم تاسو کړی الله دې مونږ ماف کړي ګوره هسې خبرې کومه خو ګوره دا مې ورته ووي حیا دا د ایمان د ټولو نه مضبوطه شوبه ده او زما نبي فرمایي د چا نه چې حیا لاړه نو چې هر څه کوي چې د څه خوښوي بیا د هغه کوي الله اکبر کبیره نو تاسو هسې ووایئ مړه زموږ د سترو کې حیا ختمه شوې نه ده اکو ښځې دي او کو سړي دي خفه کېږو دي نه الله اکبر د سره د یو بل نه سترګې نه اړو باقاعده داسې خبرې اترې الله اکبر نن خو زما ستا په کالجو یونیورسټو کې او داسې په محفلونو کې ګډاګانې کېږي مړه جینکۍ او هلکان یو بل سره ګډېږي نو حیا او فردا دا ډیره ختمه شوې ده ګوره ښه او ګوره په دې سترګو کې الله یو عجیبه لچه کیږی دی دا چې کله هم نامحرم راشي او ناجایز څیز راشي په دې کې یو لچک دی دا په خپله لاندې کیږي خو چې غلطو او خراب استعمالی دا سترګې نو د دې نه هغه ټول هغه لچک نه دی هغه الله چې پکې اچولی هغه لچک دې مکمل ختم شي او بیا پرده او غیرت او عزت او دته حیا د سره په دې سترګو کې وړوي نه خیال هم کړی په دې رشکو کې اکثر دا زنانه ناستي او شاته بس د هلکان روانې مړه قسم دی کو حیا پرده پکې بس دی په دغه جنکو کې هم چې په پرده کې څوک روان یې که نه یقیني کو څوک بس شپېلی ووایي مطلب هسې ویم درته او چې په پرده کې مې دا بعضې خلک نه د هغې سره زموږ سویمه ده مثال که تر به یو زنانه روانه ده نو سړو سره څه کار دی چې هغه ورسره خوا دې خوا کوي نو هغې ته مې وي مې خورې مې ته خو دغه ځای غم وړی راشه زموږ په ځایونو کې هم دا حل هول سټارټ دی اوې کله چې یو محرمه زنانه راشي مخې یا محرم سړی مخې راشي او دې کس دې زنانه یا دې سړي نظر ښکته کو نو د ده په دې زړه کې به د ایمان یو حلاوت محسوسوي به دی ښه او باقاعده قرآن الله ګوره یو آیت د زنانو دپاره بیل دی او د سړو دپاره بیل دی زنانو ته الله وایي چې ګورې چې نامحرمه راشي ګوره نظرونه ښکته کوي او سړو ته بیل وایي ای سړو ګوره چې داسې معامله راشي زنانه ته له مخې راشي ګوره نظرونه ښکته کوي اوس کو چېرې یو آیت راغلی وی نو ښځو به وایي چې دا زموږ دپاره نه دی او سړو به وایي چې دا زموږ دپاره نه دی بیل الله جل شانه باقاعده آیت کې د ښځو او د سړو بیل خبره تر زده کړه اویم د لوط علیه السلام قوم الله په څه تباه کړی په بې حیایۍ باندې تباه کړی ښه 15 عذابونه په یو قوم هم نه د راغلي علاوه د لوط علیه السلام د قوم نه بې حیایي پکې وه نن زما او ستا په معاشره کې څومره بې حیایي ده مړه نن زما او ستا په ودونو کې څومره بې حیایي پردي هلکان به کورونو ته بننه وځي او وروره دا ګډېدل او دا ډول او سرنا دا ټوله بې حیایي دي ښه زما او ستا په کالج یونیورسټو کې څه کېږي الله دې موږ ماف کړي بس په دې لارو کوڅو کې څه کېږي زما او ستا د سترګو نه مکمل حیا او پرده ختمه شوې ده یقیني درته یم او زنانه او نارینو کې هم زیات تر دغه حساب کتاب دی چا کې حیا پرده نشته باقاعده د خلکو د مخې دا حل هول ساز کړي خبرې الله اکبر کبیره بس الله دې موږ کې حیا او پرده نصیب کړي زما نبي فرمایي کله خو چې ځان نشي ګوره د رب نه حیا کوه دا هغه فرشتو نه حیا کوه چې تا سره دي الله اکبر کبیره بس
الله دې زموږ دغه شان پرده نصیب کړي، داسې حیا نصیب کړي چې پرده یې تور سره تو وایو چې دا زما خپله تور سره ده، بس بیا به پکې هېڅ نه جي.